السلام علیکم. د ایاز غدل د شعر و سخن د طرف نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما په دې ذهن کې څو لفظونه داسې دي چې اکثر خلک د هغې تلفظ غلط کوي او د هغې په معنویت باندې سوچ او فکر نه کوي. مثلا یو لفظ دی مقابله، بعض خلک ورته مقابله وایي، نو دواړو کې فرق دی. مقابله د دوو سړو ترمنځ چې جګړه وي، بحث مباحثه وي، نو هغې ته مقابله وایي. او که د دوو ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ څه جنګ جګړه وي، بحث مباحثه وي، نو هغې ته مقابله وایي. دغسې معامله، خلق معامله وایي. معامله د دوو ښځو ترمنځ یا د دوو نه سوا د ښځو ترمنځ چې لین دین وي، نو هغې ته معامله وایي. او دغسې د سړو ترمنځ چې څه لین دین وي، نو هغې ته معامله وایي. بل یو لفظ دی قبول. ډېر خلک دې ته قبول وایي. قبول یو شی چې سړی ومني، نو هغې ته قبول وایي چې راضي وي پې. او قبول چې دی، نو دا د مغرب د طرف نه چې کومې هواګانې چلیږي، نو هغې ته قبول ویلی شي. دغسې یو لفظ دی وضو. ډېر خلک ورته وضو وایي. وضو هغه اوبو ته وایي چې کومې د وضو په وخت کې په لوټه کې یا په برتن کې یا بالټي کې پاتې شي، نو هغې ته وضو وایي. اصل لفظ دی وضو. او که دا وضو شي، نو وضو هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې وضو کېږي. نو دا یو څو لفظونو ستاسو په خدمت کې مې وړاندې کوله. الله دې په موږ او تاسو خپل رحم و کرم وکړي. والسلام.